الرحیم بخون کی اور رحم کون کی دے والله يعلم الله خپو یدے ما تصرون فها غسج تاسو په پټه کوي وما تعلنون او چې اعلان نه کوي والذین يدعون من دون الله هغه څوک چې تاسو یې بلې ما سوا د الله نه لا يخلقون شيئا هیڅ هم نشي پیدا کولی وهم يخلقون دی په خپل پیدا کړی شوی دي اموات غیر احیاء مړه دي ژوندي نه دي وما يشعرون خودی په حقیقت پوهیږي نه ایانا یبعثون چې کله به دی را پاسولی شي الهکم اله واحد معبود ستاسو یو دی فالذین لا یؤمنون بالآخرة پس هغه کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې قلوبهم منکرة زړونه د هغوی انکاري دي وهم مستکبرون او هغوی تکبر کوونکي دي لا جرمه هېڅ شک نشته په دې خبره کې ان الله چې بېشک الله یعلم پوهیږي ما یسرون په پټو وما یعلنون او په ښکارو انه لا يحب المستكبرين بشک الله مینه نه کوي د ځان لوی ګڼونکو سره وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم او کله چې ردي مشرکانو او منافقانو نه تپوسو شي چې ستاسو رب څه وحی نازله کړې ده قالوا دی وی اساطیر الاولین پس د پخوانو خلقو قصې دي ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامه د پاره د دې چې د ګناه پیټه خود درون والی د پاره د ورځې د قیامت ومن اوزار الذين يضلونهم بغیر علم او د هغه کسانو ګناه هم پشا کی چې دی بیلاری کړي دي بغیر د ثبوتا الا ورسا اډیر ناکار دي ما یزرون د دې بوجونه د ګناه الله باغوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابا من يخلق كما لا يخلق یہ آغا سوک چې هغه پیدا کول کوي افمن یخلقو یہ آغا ذات آغا سوک چې هغه پیدا کول کوي کمن د آغا چا پشان کی دی شي لا یخلق چې هغه پیدا کول نشي کولی دیږي یو فلسفه پرته فلسفه پکې داره چې په دنیا کې داسې یو څیز هم نشته چې د الله نه ما سوا بل چا پیدا کړي که هغه سالرون کړي یعنی که هغه جماعت دی او که هغه سالرون کی انسان دی یا سالرون کی بل یو سیز دی یو سیز هم د الله نه ما سوا بل چا نه پیدا کړي دا څوک چې جوړول کوي نه هغه ته یا موجد وي دا د ایجاد کو او یا وی دا د دریافت کو دا روک سیزو د پیدا کو د روک سنگو د چا په نظر کې نو دا څوک نشي ویلی چې دا د کریشن دی او د دې کریټر دی دا د پیدا وخت دی دا د دې پیدا کوونکی هغه بل څوک دی مونږه عارضی تور باندې اصطلاحي تور باندې یا معنوي تور باندې خدا خبره کولی شو چې یاره دا سیزو دا د پیدا کو خو زمونږ هغه پیدا کول سی مونږ وایي دا د جوړ کو زمونږ هغه پیدا کول په معنی د جوړ باندې راځي مونږ وایي دا د جوړ کو دا الله نه ما سوا بل کریټر نشته بل د ایچا کریشن نشته د ایچا خلقت نشته الله وایي که د انسان سوچ کو نو صرف او صرف چې کوم دی نو د په ذهن کې به دا خبره راځي چې د داسې جوړ یو ځای کړی دی پیدا کړی نه دی لکه د چینا سیکل به مونږ والو د چینا سیکل هغه پاکستان کې جوړیږي خو پرځې د کوم ځای نه راځي د چینا نه راځي نو هغې ته مونږ پاکستاني سیکل نه وایي مونږ وایي دا چینا سیکل دی په کار خو دا و چې دا دلته کې دی را یو ځای کړی دی نو خو چې هغې ته پاکستاني سیکل ویلی کېدو الله وایي دکه شانتې مثال د دې دنیا د خلقت دی پیدا کوونکی الله دی دا انسان صرف د خپل ضرورت دپاره یو بل سره دی پکې ایډیټینګ وکړي موږ به په اسانه مسله به یې داسې وایو دی یو بل سره پیوز کړي د خپل ضرورت څیز ترې نه جوړ کړي نو الله پاک وایي هغه ذات افمن یخلق هغه څوک چې پیدا کول کوي کمن هغه د هغه چا په شان کېدي شي لا یخلق چې هغه پیدا کول نشي کولی د الله نه ما سوا که هغه هر یو څیز که هغه فرشته ده که پیری دی که پیر دی که انسان دی که بل یو څیز دی او که بوت دی
الله وایي دې کې څوک پیدا کول نشي کولی، دا ټول زما مخلوق دی، ما پیدا کړي دي. نو د هغه چا نه ډېر زیات سیوا چې الله پاک ورته اولئک کالانعام بل هم ادول، هغه چاته ویلی دی چې هغه د الله د ذات نه منکر خو نه دی، خو الله سره هغه شریک جوړ کړی دی. الله وایي دا زناور دی، بلکې د زناور نه هم لاندې دی، ځکه چې د زناور خو عقل نشته، دا خو صرف شعور دی، په خپل شعور باندې خپل مالک پیژني، او د ده خو عقل هم شته او د خپل مالک نه پیژني، او دته د هرې خبرې ښه پته هم دا چې د په یو کار باندې کنټرول نشته. هغه که به ذات خود د ده ځان دی که هغه د چاپېره ماحول دی، د ده په یو څیز باندې هم کنټرول نشته، نه په رش شته، نه په شپه شته، نه په موسم شته، نه په بیمارۍ شته، نه په صحت شته. خو مقصد دا دی داسې یو ذات موجود دی چې دا هر څه هغه کوي، د ده هغه دی چې ورسره شریکوي هغه د سره موجود دی، نه هغه دې نر شي، هغه دې د ده نه د ده د مرضۍ هغه کار وکړي که نه، چې د کوم خوښ وي نه هغه دې نه کوي. الله وی دا د انسان عجیبه کار دی، افلا تذکرون، دی دومره نصیحت نالي، دی دومره کون ذهن شو، دی دومره وغورځېدو چې ده ته ښه پته را چې زما په څه څیز کمانډ او کنټرول نشته، او بیا هم دی وی نه بایی د اختیار شته، دا ذمهوار دی، دا د برخې خاوند دی، دی دله چې کوم دی نو الله برخه ورکړې ده. الله وایي ما هېڅ چاله برخې نه دي ورکړي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که دی د الله پاک انعامات شمیرل غواړي نشي شمیرلی. الله چې ورته کوم بیان کړي دي د ده په ذهن کې هم اک دي، د ده په نظر کې هغه انعام شته چې الله ورته بیان کړي دي، او هغه هم د ده د عقل نه بار دي، دی هغه هم په خپل احاطه کې نشي راوستی د علم، د دې نه ماسیوا د ده لپاره الله څه کړي دي هغه اړو د سره د ده په ذهن کې شته نه. د الله پاک د ته خپل قدرت او کنټرول د ته په یو میز باندې ښایي، په یو میز باندې ګڼ کسان ناست دي، او هر یو کس ته هغه رزق ملاویږي چې الله یې غواړي، سیوا نشي خوړی. یو کس پکې چاول خوري، یو کس پکې چکن خوري، یو کس پکې الوګان خوري، یو کس پکې هغه تشه چې کوم دی نو هغه یشېدلې شوروا خوري، او یو کس پکې چې کوم دی نو صرف ځان په هغه روټۍ په هغه نوړۍ باندې مشغول کړی دی، خو یو میز پروت دی نو بس خوري دي که نه که د کمانډو پې. الله وایي نه خالق زیم ما چې ولې څه مقرر کړی دی اک ول ورکوم، د هغه یو میز باندې ورته ټول رزقونه پراته دي، او چې زه یې نه غواړم دی نشي خولې ته ګوري چې د کم یو کس له ما کم څیز مقرر کړی دی نو صرف هغه په خپل محنت کوي، په لاس یې راوچتوي او علي چې زه کم څیز نه غواړم دی هغه نشي اوچتولی. نو آخر د دې انسان په کم یو څیز باندې دوره اختیار او کمانډ دی چې دا انسان په هغې ټوپونه وي او د خپلې مرضۍ کارونه کوي. دی د خپلې مرضۍ کارونه څنګه کوي؟ الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه احادیث دي، په هغې کې پیغمبر علیه السلام د سلورو کارونو په باره کې خبره کړې ده چې دا سلور کارونه کله واقع شي نو سلور الله د دې هغه سزاګانې ورکوي. دوه احادیث، یو د ترمذي شریف دی، یو د مسلم شریف دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې په کوم قوم کې بې حیایي سیوا شوه، یعنی زنا پکې سیوا شوه، موږ به یې لنډه خبره وکړو ځکه چې زنا نه لویه بې حیایي بله نشته. نو په هغه قوم کې به ناشنا بیمارۍ خوري شي چې د هغه بیمارونو نومونه به د هغې پلار نیکله نه ورته، چې کله په یو قوم کې زنا خوره شوه، زنا عامه شوه، معاشره بې حیا شوه، نو په هغې کې به داسې قسمه بیمارۍ خورې شي چې د هغې نومونه به د هغې پلار نیکله نه ورته، اب بس ناشنا غونته کې بیمارۍ، لکه د مخکې ورځو کې چې کومه راغلې وه کرونا، د هغې نه پس چې کوم بلا شی راغلی هغه د هغې چې کوم دی نو رونه خویندې وي چې موږ له نومونه نه راځي. دا د پیغمبر علیه السلام د رسالت هغه نښه ده او د الله پاک د قدرت یوه بله نشاني ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره کاله مخکې ویلو. یا د نن سبا د فلسطین او د اسرائیل دا معرکه به مونږ وایو چې په دې کې ډېر خلک داسې دي د مسلمانانو ملکونه 53 ملکونه دي، او د 53 ملکونو سره 55 لاک فوج دی، 55 لکه فوجیان دي ورسره، او داسې اسلامي ملکونه دي پکې چې هغوی د اسرائیلو حمایت کوي، د فلسطینیانو ورسره حمایت نه کوي، او دا وی دا د حماس او د حزب الله جګړه ده. حالانکه د پیغمبر علیه السلام دی وخت موږ تفصیل کې نو صرف یو نکته راته وټ کومه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه چې کله موږ وګورو د قیامت د علاماتو، نو پیغمبر علیه السلام د احادیثونه دا خبره واضحه کیږي چې دی د ګریټر اسرائیل په هغه تیورۍ باندې روان دي چې دی یو غټ اسرائیل جوړول غواړي
چې په 1948 کې چې کوم دي د عربو نه لګي ایسې کټ کړې او د هغې نه یې دغه ځای کې دا بدماش جوړ کړو او بیا په 1967 کې ورسره لږه نوره سیوا کړه. اوس هغوی څه وایي؟ اوس هغوی وایي موږ به روغه کوو خو دا غذا به داسې نه وي، دا غذا به موږ نوره راوړه کوو. او د هغوی نقشه څه ده؟ د هغوی نقشه که دې وکته نو هغوی وایي یهودیان هغوی وایي موږ به دې سره خوا کې اردن د هغه سره په سرحد باندې لګېدونکي مصر او د ایشیا سره دې خوا لګېدونکي عراق او ایران به والو نو د بلوچستان عیسه به ورسره رایوځی کړو. پاکستان وایي ما ته نه رارسېږي، دا د مشرق وسطی جګړه ده. د هغوی نقشه څه وایي؟ هغوی وایي موږ به ایران والو ځکه چې د ایران نه خطره ده، د ایران بارډر د بلوچستان سره لګېدلی دی. نو وایي د بلوچستان علاقه به ورسره هم شامله کړو، نو دا به تر عراق تر مصر او تر بلوچستانه پورې یو ګریټر اسرائیل موږ جوړو. دا د هغوی منصوبه ده او دا د آخر زمانې د قیامت هغه نښو ته نږدې نښې دي چې هغوی به مسلمانان چې کوم دی اب په وینو باندې لامبوي خو مسلمان به وایي دا رده جګړه ده او دا رده جګړه ده او دا رده جګړه ده. الله پاک وایي د هغوی ماشومان د هغوی بوډاګان د هغوی زنانه هغوی دعاګانې کوي چې خدای پاک زموږ دپاره یو دوست پیدا کړي، خدای پاک زموږ دپاره یو مددګار پیدا کړي چې موږ د دې ظالم ځای نه وباسي. او مسلمانان ار یو وی دا رده جګړه ده. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث میں پکې ذکر کو چې کله دی یو قوم کې بے حیايي خور شي نو په هغې کې به هغوی باندې داسې قسمه بیماری ولګي چې د هغوی پلار نیکه ته به یې پته نه وي، ناشنا بیماری به راشي. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی کله چې په یو قوم کې د ناپ او د طول کمی راشي نو په هغه قوم کې به قحط راشي. قحط به په څه شکل راشي؟ مهنګایي به دومره سیوا شي چې هر څه به موجود وي خو سړی بس اخیستی نه شي. او ناپ او طول صرف دا نه دی چې د کم واغسته او دغه چې کم دی درونې واغسته او کم یې خرڅ کو، نه دی به دویم نمبر سیز په 1 نمبر قیمت باندې خرڅوي. دی به په هر څه کې 2 نمبري کوي. موږ به لنډه خبره دا وکړو چې کله انسان په هر یو سیز کې چې هغه د اخلاق هم دي چې دی به کې 2 نمبري شروع کړي نو بس د باندې به داسې قسمه قحط راشي چې د سره به په جیب کې پیسې خو به د دې قابل نه وي چې دی پرې ځان دپاره نو قحط خو دې ته وایي چې دی مړېږي نه په خېټه. نو که د سره هر څومره مال دولت وي هغه به د دې قابل نه چې هغه د ضرورت برابر کړي. بل چې کله په یو قوم کې زکات ورکول ختم شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زکات ورکول پکې ختم شي دی زکات نه ورکوي دی ورته انې بانې کوي نو په هغې باندې به ظالم بادشاه مقرر شي. چا سره به د قوم هېڅ غم هم نه به هغه سره د ایمان غمي نه به سره د مسلمان غمي، هغه سره به صرف د ځان غمي. او بل کله چې نافرمانۍ شروع شي د الله او د رسول چې دین خلکو باندې سپک شي، لنډه خبره به مونږ داسې وکړو چې کله خلکو باندې دین سپک شي نه الله پاک به د ده دپاره موسم چینج کړي. لکه نن سبا چې ورته ګلوبل وارمنګ وایي، د باران په ورځو کې به شیني او د شین په ورځو کې به باراني. دا خلکو له د پلالې څومره نقصان وکړو. خو الله پاک وایي افلا تذکرون، دی دومره نصیحت هم د دې نه نالي، دی بیا هم د هغه خالق طرف ته رجوع نه کوي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. که د الله انعامات شمیرل غواړي نشي شمیرلی، چې کوم یې ورته ښکاره کړي دي هغه هم د ده د شمیرې نه سوا الله چې کوم پټ دي چې هغه سوره دي. ان الله لغفور رحیم، بېشک الله بخونکی او رحم کوونکی دی. والله یعلم، الله ښه پوهه دی ما تسرونه چې دا انسان کوم کار په پټه کوي و ما تعلنون چې په ښکارېږي. د ده په زړه کې څه دي مونږ به یې داسې معنی وګورو، د ده په زړه کې څه دي او د ده په خوله باندې څه دي. د دې دواړو نه الله پاک خبر دی چې د ده زړه او د ده خوله په خپله باندې په یو بدن کې یو بل سره میش نه خوري. والذین یدعون من دون الله، هغه کسان چې بلنه کوي ما سوا د الله نه بل چاته، لا یخلقون شیئا، نو دغه بل څوک چې دی دی نه څه پیدا کولی شي، وهم یخلقون، دی په خپله پیدا کړی شوی دی. چې مونږ پکې بل ورځ خبره کړې وه چې علي رضی الله تعالی عنه د اخره کې هغه مسله رااله چې بای هغه یهودي ورته وي هغه هندو ورته وي چې بای دا الله پاک خو هر یو څیز پیدا کوي نو د الله پاک خو بل الله هم پیدا کولی شي که نه. نو په هغې باندې هغوی ټول غلي شو، بای خدای دی هر څه پیدا کوي نو دا بل خدای هم دی پیدا کولی شي. نو که اوس ته ورته وایې چې پیدا کولی شي نو خو شریک وله جایز شو، او که ته وایې چې نشي پیدا کولی د الله د صفاتو نه د انکار وکړو چې نه بای د الله دوره طاقت نشته. څه به کوو؟ علي رضی الله عنه ورته وایي بلکل
الله پاک بل خدای پیدا کولی شي خو چې څوک پیدا کړي هغه دغه بندي هغه بنده دی نو بنده څنګه هغه د صفاتو کې برابرې دي چې د پیدا کوونکي د الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وهم یخلقون دی ما پیدا کړي دي اموات غیر احیا دا کافران په مثال د مړي دي ژوندي نه دي ځکه چې سوچ هغه د ژوندو کار دی او بې سوچه کارونه د مړو دي چې د هغوی سوچ نه بس هغې بیا بل څه نشي کولی چې څه مخکې کړي هغې کړي وما یشعرون دوی په حقیقت نه پوهېږي ایانا یبعثون چې دوی به کله پورته کېږي او د دې نه به څنګه تپوسونه الله پاک کوي کله چې وایي ورځ د قیامت شي پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه دی د ابو داود شریف نو چې دا انسان دی ټول په رپېدو شي چېرې ما سره به الله څه کوي نو وي هغه انسان چې هغه د قرآن تلاوت کړی دی لږ ټیم یې وله ورکړی دی هغه د هغه په کال کې ولې رکونی ویلي خو ټیم یې وله ورکړی دی نو دا قرآن به راشي متشکل به شي هغه ته وایي خدای پاکه زه ستا کلام یم که چېرې زه حق یم نو ده زما حق ادا کړی دی ده د ټوله ورځ د ده بال بچو ډېرو سیوا وپې دی غریبو ده به ټوله ورځ مزدوري وکړه محنت به یې وکړو وبه ګرځېده ستړی ستومانه او ماښام راغی او داسې ردام به یې وکړو کې به ناست خپل کوشش به یې وکړو زما آیات به وې دو به وې رکو به وې نو خدای پاکه که چېرې واقعي زه ستا حق کتاب یم نو ده زما حق ادا کړی زه یې سپارس کوم خدای پاکه دې ما ته په حواله کړه الله پاک به ورته وایي واقعي ته زما حق کلام یم ما په خپل اخري نبي باندې لیږلی او چې ته دا دعوه کې بس ټیک ده ته خوشحاله به تا ته حواله کړی دی بس هغه به دله واپس راشي منکر نکیر ته بوي د ده نه به سوال جواب نه کوي د ده لپاره به عذاب قبر نه ده سره به زه دلته کې موجود یم او په ورځې د قیامت باندې به هم زه د الله ته چې کوم دی نو شفارس کوم دلته کې خدا صرف د قیامت هغه علامات دي چې ما په قبر کې چې کوم دی نظر عالم د ده نه به داسې تپوس نه کوي چې په ده باندې یره راځي او چې په ورځې د قیامت باندې کله دی بیا ودرېږي په رپېدو شي او دا قرآن به دوباره چې کوم دی راشي الله پاک ته وایي خدای پاکه ته خو ماله ذمواري را کړې وه الله به ورته وي بلکل چې ته کوم خوا بوځې هلته یې بوځه قرآن به د لاسه ونیسي جنت ته به یې بوځي د قرآن تلاوت دومره لوی څیز دی چې نن سبا موږ هغه بلکل پرېښی دی بلکې اکثرو خلکو ختمونه کړي دي او اوس وله قرآن نه ورځي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا قرآن معمولي څیز نه دی چې دا تا یو پیرو یې تا ته یاد شوی د مثال په شان د مس اس دی دته به پایه چې ګني دي به تښتي دقه شانتې مثال د سوره ملک هم دی الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام الهکم اله واحد دي ته ووایه چې دا ټول صفات چې بیان شو دا ټوله قدرتونه چې بیان شو دي نه دا ثابته شو چې الله یو دی ګورې الله سره شریک نشته فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة هغه کسان چې آخرت نه مني لکه امیه بن خلف غونته کې کس چې و مثال پته ور باندې نو د دې زړونه انکاري دي د څه نه انکاري دي د دې زړونه د الله پاک د قدرت نه انکاري دي وهم مستكبرون او دې تکبر کوونکي دي تکبر په دوه قسمه دی تکبر اصل کې چې کوم ممنوع دی نه هغه دا دی چې ته مړ دا خلک پسه کې دی که یې من حزیم بھائی ما داسې کپڑے اغوستی دي کاټن مې اغوستی دی د پاسه مې پېښه ښکلی چې کوم دی نو کوټ اغوستی دی دا مې کړي دي دا مې کړي مړ دا بل پسې پوهېږي او د زده څه اوقات دي نو که یمنو زیمه نو جلال الدین رومي صاحب یو ځای کې یو خبره لیکلې ده په خپل کتاب کې هغه وایي یو ولی الله سره شیطان ملګری شو مخې له ود راغی هغه وپېژنده هغه ورته ویې یاره ما ته څه نصیحت وصیت وکړه چې ده د هغې نه ځان وساتم او زه ستا په شان ځای نه شم هغه ورته وایي ما سره چې څوک میلوم شي نو هغه زما په شانتي کېږي ما له الله پاک دومره اټریکشن راکړی زما مثال د مقناطیس دی هغه ورته وایي الله پاک وایي چې زما په خاصانو بندګانو به یې کمانډ نه خدا راته ووایه چې کومه داسې خبره ده چې په هغې باندې تر اوسه ستومانې هغه ورته وی ما صرف الله پاک ته یو پی ویلی چې انا خیر منه انا زو له ده نه غوره یم نو ګورې پیر صاحب ستا بلا مریدان دي تا ته کینی پاسي نو که چېرې تا ووایي چې زما په لکونو مریدان دي او زه د دې نورو خلکو نه غوره یم نو ګورې که زه شوې نو بس زما په شان بشي که زه دې ووایي نو داسې بشي لکه چې زه نو ځان به څه نه حسابې ده ځان چې داسې حساب کړو دا تکبر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی حضور زه دا غواړم زه د ښکلې کپړې واغوندم زه د ښکلې سپلی پخپو کړم زه د ښکلې ښکاره شم
زه د هر یو څیز هغه د الله پاک یو انعام دی استعمال کما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی نه دا شکر دی، دا شکر دی د الله انعام استعمالول، دا شکر دی چې خدای پاک ته مال دا انعام راکړی دی، شکر ادا کوم چې تا استعمال کوم. الله تعالی کباب درکړي او زوی ته وی چې بای زه دال خورم، دا هم د شکر دی. خو چې ته وې بای زره دی بل نه غوړم پدې کې خپل ښکارم، دا تکبر دی. دا تکبر نه دی چې دا یو خپل چیز استعمال کوم، خپل یو غونډه خپل پخ کوا پدې باندې الله پاک خوشاليږي. الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وهم مستكبرون، دا تکبر کوونکي خلق دی، دی ځان څه غني. لا جرم پدې خبره کې شک نشته چې ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، بشک الله پوهه دی په پټو باندې هم او په ښکارو باندې هم چې د انسان ظاهر او باطن څنګه دی. انه لا يحب المستكبرين، خو هغه وی الکبر ردائي، لوی زما صادر دي ځان سره په خپل صادر کې الله وی زبل سوک نه پرېږدم. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين، او دا دور سپک خلق دی، دا جاهلان، دا مشرکان چې کله تر دینه تاسو کې الله پاک ولې وحی نه درالي غلي، الله پاک تاسو ته هدایت نه لګړي، دی وی خو زړی کسی دی، هغه په خواني کسی دی. فرعون مدا سے کو، نمرود مدا سے کو، نوح مدا سے کو، عادیانو سره مدا چلو کو، دا چل مې کو، دا خو زړی کسی دی، مخکنو بیا او بم وی او دی موي. الله پاک وی د څه لپاره دا خبره کوي، ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه، چې د ګناهونو یو درون بوج والی د قیامت دپاره. ومن اوزار الذين يضلونهم بغیر علم، او د هغه چا بوج هم د ګناه ځان سره والی چې د بغیر د څه ثبوته ګمراه کړو، چې دوی چې وایي د در سره دوزخ زه ذموارې ما که په دا عمل د دوزخ ته بوځي ستا په ځای باندې به زه ځمه مثلتو مثلا. لکه څنګه چې ابو جهل ورته وی الله پاک وی 19 اتلس فرشتي دي، 19 به زه کابو کوم، دا یو به هم تاسو کابو نه کړئ چې د دوزخ نه راوتښتئ. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلق گمراه کوي په ناپوهۍ سره. اوس د یو فرشتې مقابله کولی شي، خدا د دو هغه شیطان اړول ذهن دی. الله وی الا ساء ما یزرون، دا قسم کارونه چې څوک کوي چې په خپل باندې عمل خرابي او بل هم عمل خرابوي، یو ډیر الا وره ساء ډیر ناکار دی هغه ما هغه بوج یزرون چې درا پشاکو د ګناهونو پیټه پشاکو، هغه خپل ګناه خلا پرې دوا د بل هغه ګناه هم ځان سره واغسته او داغه په ګناه کې پیم کمی نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. اب من یخلق کما الله یخلق، هغه څوک چې پیدا کول کی چې پیدا کول کوي پشان د هغه چا کی دي شي چې نشي کوله. افلا تذکرون، لک خو نصیحت والے. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که تاسو د الله انعامات شمیرل غواړئ حصار کې راوستل غواړئ نشي کوله. ان الله بشک الله لغفور رحیم، بخون کې او رحم کوون کې دی. والله یعلم، الله پویږي ما تسرون په پټو او ما تعلنون په ښکارا. والذین يدعون من دون الله، او هغه څوک چې دا مشرکان ما سوا د الله نه لا بلی لا یخلقون شیئا، سنشي پیدا کولی، وهم یخلقون، ای په خپل پیدا کړی شوي دي، اموات غیر احیا، دا کافران په منزله د مړي دي، ژوندي نه دي. وما یشعرون، په حقیقت نه پیژني، ایانا یبعثون، چې کله به راپاسو. الهکم اله واحد، ستاسو اله یو دی. فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة، پس هغه کسان چې یقین نه ساتي په آخرت زړونه انکاري دي. وهم مستكبرون، دي ځان لوی ګڼي. لا جرم، شک نشته په دې خبره کې چې ان الله بشک الله يعلم پويږي ما يسرون وما يعلنون، په پټو او په ښکارو. انه لا يحب المستكبرين، او مینه نه کوي د ځان لوی ګڼونکو سره. واذا قيل لهم، هر کله چې وویل شي مشرکانو ته ماذا انزل ربكم، ولې ستاسو رب تاسو ته وحی نه درالېږلي، قالو دی وایي اساطیر الاولین، خو زړې کیسې دي. لیحملوا، چې بار کي اوزارهم بوج خپل کاملتا، خو مضبوط یوم القیامت د ګناهونو پر ورځ د قیامت. ومن اوزار الذین، او د هغه کسانو بوجونه هم یدولونهم چې دی بېلارې کړو بغیر علم، بغیر د پوی او بغیر د ثبوته. علا وریسا، ډېر ناکار دی ما هغه بوج یزرون چې دی اوچت کړی دی. اپا من یخلقو، ای هغه